نو مختصر درې عمله شو دا هر څوک کولی شي. یو دا ده چې په دې میاشت کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ډېر ډېر درود شریف ویل. زما ډېرو قدرمندو او محترمو مسلمانانو ورونو، دا میاشت الله جل شانه ډېره برکتي میاشت ګرځولې ده. دې له الله جل شانه ډېر خیر او برکت ورکړی دی. په دې ټوله میاشت کې الله جل شانه د بندګانو دعاګانې قبلوي، استغفار قبلوي. خو بیا خاص کر په دې شپه کې یو شپه را روانه ده چې هغه ته ویلی کېږي شپه د 15مې لیلة البراءت، شب براءت. دا ډېره معززه او مکرمه شپه ورځ دي. دې ټولې میاشتې ته الله جل شانه یو غوره والی ورکړی، فضیلت یې ورکړی دی. په دې میاشت کې څو کارونه شوي دي، یو څو عملونه شوي دي. نو مومن مسلمان ته پکار دی چې په دې میاشت کې هغه کارونه وکړي. په دې میاشت کې یو سورة الصلاة، آیة الصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود ویلو او درود شریف ویلو حکم هم په دې میاشت کې راغلی دی. دا آیت شریف چې الله جل شانه فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. دا آیت هم په دې میاشت کې راغلی دی. نو دې وجې نه دې میاشتې ته شهر الصلاة هم ویلی کېږي، د درود شریف میاشت. چې دې کې دا پکار ده چې دې کې مؤمن مسلمان په اخلاص او مینه سره او محبت سره درود شریف ډېر زیات ووایي. شپه ورځ سهار او بېګا او ماښام په هر مانځه پسې په اوداسه کې په ناسته باندې دا درود شریف ډېر ډېر ووایي. نو یو پکې دا پکار ده درود شریف ویل. درود شریف بیا ځان له ډېر لوی فضایل دی او ډېر ګڼ برکات او کمالات یې راغلي دي. د درود شریف یو پیدا دا ده چې کوم مؤمن مسلمان په شوق او مینه سره په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایي، نو د دې مؤمن مسلمان دپاره زیری دا دی چې ده دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت کوي. ټول وایي سبحان الله. شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا خو لوی سعادت دی، لویه نیکبختي ده. نو چې کوم مؤمن مسلمان په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ډېر زیات وایي، په مینه او محبت باندې، په اخلاص باندې، نو ده دپاره به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت کوي. د دې نه بله غټه خبره شته؟ نشته. ځکه زما او ستا خپل عمل خو ډېر قاصر او کوتاه دی، د قبلېدو نه دی. دویم پیدا په دنیا کې د درود شریف دا ده چې چا باندې فقر وي، چا باندې غریبي،
کور کې تنګي، مال او اولاد کې تنګي، رزق کې تنګي، نو دا طریقه دی وکړي چې کله کور ته دین نوځي نو د کور په خلکو د سلام وکړي، او سلام نه وروسته دې بیا درود شریف ووایي، او بیا دې اعوذ بالله بسم الله وکړي، بیا دې سورة اخلاص قل هو الله احد شریف سورة دا دې ووایي، او بیا دې درود شریف ووایي، نو الله جل شانه به په رزق کې، په مال کې، اولاد کې برکت نازل کړي. الله پاک به د مخلوق د احتیاج نه وساتي، الله پاک به د قرضونو نه خلاص کړي. خو عقیده غواړي او کلک عزم یقین غواړي، او د زړه په سوچ او فکر ویل غواړي، هسې نه چې ته وې یو څه وړه د بل ځای کې او تجربې کې په دې نیت باندې وې، نو دا غلطه ده، بلکې مینه او شوق محبت باندې او پوره اخلاص باندې چې دا عمل څوک هم وکړي نو الله جل شانه به هغه ته پراخه او حلال منور بغیر حساب رزق ورکړي. دا څونه غټه فایده ده. او دا حدیث شریف کې راغلی د صحابي رضی الله راغی عرض یې وکړو ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د رزق تنګي ده، رزق مې ډېر تنګ دی او بچی مې دي، د رزق مسله مې ګرانه ده. نو مبارک ته دقه عمل وښود چې کله کور ته ورغلي د کور په خلکو سلام وکړه، او که دې کور کې څوک نه مو نو بیا درود شریف ووایه، او بیا اعوذ بالله بسم الله، او د هغې نه وروسته سورت قل هو الله احد سورت اخلاص شریف دا ووایه، او د هغه نه وروسته بیا درود شریف بیا ووایه، او دا عمل بار بار کوئ، نو انشاءالله تعالی د درود شریف د برکته او د سورت اخلاص د برکته به الله جل شانه پراخه منور بغیر حساب رزق درکړي. نو بله دا پیدا شوه، خیره غزانه موضوع ده. نو یو عرض مې دا کاو چې په دې شپه په دې میاشت کې یو حکم چې دی هغه دا راغلی دی چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د درود شریف ویلو حکم او دا آیت هم په دې میاشت کې راغلی دی. نو پکار دا ده چې موږ او تاسو ټول په مینه او شوق باندې د ورځې او د شپې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ډېر ووایو. دویم په دې میاشت کې دې ته لیلة القرآن هم ویل کېږي، لیلة القرآن، شهر القرآن، دې ته میاشت د قرآن هم ویل کېږي، د قرآن عظیم الشان. نو په دې میاشت کې مؤمن مسلمان لا د قرآن عظیم الشان تلاوت پکار دی او قرائت پکار دی، لوستل پکار دی، یوازې روژه نه بلکې په دې میاشت کې شروع پکار ده چې د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع شي او ډېر ډېر وشي او مینه او شوق باندې وشي، او څوک که معنا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي، که ترجمه یې کړې او که نه یې کړي، خو ډېر د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي، په دې باندې الله جل شانه اجر او ثواب ورکوي. فتلوه تلاوت یې کوي، د تلاوت الفاظ په احادیثو کې راغلي دي، دغسې ګوره فقرؤوه قرت یې وکوي. نو قرآن عظیم الشان هغسې عظیم کتاب دی، اسیم فضایل دی په هره میاشت کې، په هره ورځ کې، په هره شپه کې، خو لیکن
په دې میاشت کې خصوصي او دغسې په د روژې میاشت کې بیا د قرآن عظیم الشان تلاوت ډېر کول پکار دی. نن سبا بعضې کم فهمه او د علم نه خالي بعضې خره او حمر دا راوتلي دي چې څپې کې په سرکلي او زه ملا یمه او دا خبره خلکو ته په ذهن کې ورارتوي وایي که څوک د قرآن عظیم الشان په معنا باندې نه پوهېږي او ترجمه او تفسیر یې نه کړی نو که دې تلاوت د قرآن مجید کوي په دې ثواب او اجر نشته، په دې کې ثواب نشته. نو ستاسو نه تپوس کوم نن سبا هر یو سړی دغه موبایل ته ګوري دغه شی اوري. په دې خلکو کې په دې کلي علاقه کې ترجمې لږې خلکو ډېرې کړي که ډېرو خلکو کړي دي. چېرته یو نیم کس ترجمه کړې ده نور عام مسلمانان هغو دغه لفظي تلاوت زده کړی دی په معنا یې هېڅوک هم نه پوهېږي. نو ښه دا ټول به اوس قرآن عظیم الشان کې دي و اجر پکې نشته، ثواب پکې نشته، تلاوت یې نه کوو. نو دا غلطې خبرې دي، دا د حدیثو نه خلاف خبرې دي. د قرآن عظیم الشان په تلاوت کې، د قرآن عظیم الشان په قرأت کې که په معنا یې پوهېږې او که نه پوهېږې ستا لپاره صرف په دې ویلو کې اجر او ثواب شته. الله جل شانه په هر حرف باندې یوه نیکي ورکوي او بیا یوه نیکي الله جل شانه په لس امثال او په لس نیکو باندې بدلوي. او که چا صحیح ترجمه کړي په معنا یې صحیح پوهېږي او صحیح علم نه کړي او عقیدې برابري نو خو بیا ځان خبره ده د قرأت تلاوت ثواب یې هم دی او د معنا ثواب له هم الله پاک ورکوي. نو تلاوت د قرآن عظیم الشان کوئ، پخپله هم کوئ، کور کې خلکو ته پرې امر کوئ چې په دې میاشت کې خصوصا د قرآن عظیم الشان تلاوت کول پکار دی. نو بل عمل په دې میاشت کې دا دی، بل عمل په دې میاشت کې هغه استغفار دی چې په دې میاشت کې مؤمن مسلمان د زړه د اخلاصه په رښتیا باندې نه په دروغو باندې د الله جل شانه په در کې د خپلو ګناهونو عفو وغواړي. نو په دې میاشت کې الله جل شانه دا استغفار او دا توبه الله پاک قبلوي. نو خصوصا د هر مازن وروسته د فرض منځونو نه وروسته دا خو هر څوک دا فرض مونځ کوي، د فرض مازن وروسته هم دعا قبلیږي. نو پکار دا ده چې د خپلو ګناهونو د عفوې دعاګانې وکړلی شي، توبې ویستلی شي، استغفار ویلی شي. خاص کر سحر وختي ټیم او دغسې ماسخوتن ټیم کې د څملاستو وخت کې محاسبه چې ورته ویلی کېږي، د خپل ځان سره حساب وکړي، د خپل ځان سره کتاب وکړي د مخکې نه. نو بل په دې میاشت کې هغه عمل د استغفار دی، د توبې ایستلو دی په حق او سچه باندې. خو زما ستا توبې ځکه نه قبلیږي چې په خولې وخوړه کې هم نه وي. په خوله خو دا ووایو چې مولوي صاحب وویل چې دې میاشت کې خامخا دعاګانې قبلیږي، ګناهونه معاف کېږي، استغفار قبلیږي. د خولې خبرې یوازې نه دي، په خوله به یې هم وې، پړه کې به ستا هم وي. په هغه شته کار به ته پکې ایمانه شي، ته به ژړا او فریاد وکړي، د هغې نه وروسته بیا الله پاک په در کې وجاړي او استغفار به طلب کړي. د هغې لنډ مثال دا دی، د چا نه مونځ قضا شوی دی، فرض مونځ یې قضا کړی دی،
او دې شپه ورځ جاړي و یا الله پاکه ما ته مونځ ماف کړي ما مونځ قضا کړی دی یا الله پاکه ما ته مونځ ماف کړي ما مونځ قضا کړی دی په دې طریقه که دی 100 کاله توبې وباسي نو دغه توبې نه قبلېږي اول دې د مونځ قضا راوړي چې کوم مونځ دې قضا شوی دی هغه دې قضایي راوګرځوي چې راوګرځاو اوس دې وجاړي د الله پاک په در کې سوال وکړي چې یا الله جل شانه ما نه پلانې مونځ قضا شوی و ما ته معافي وکړي اوس مې راوګرځاو په دې طریقه باندې هسې نه چې حق ادا کې نه چې تا کوم حق تلفي کړې ده تا کوم نقصان کړی د هغې پټۍ نه کې او توبې وباسي یا دې پردی حق نیولی پردی پیسې دې پټې کړي پردی حق دې نیولی او دا دعاګانې کې چې یا الله پاکه دا پردی ځمکه او پټۍ خو مې نیولی دی پردی پیسې مې پټې کړي دي یا الله پاکه ته ماته معاف کړي نو که په دې باندې 100 او 100 کاله تم دا توبې وباسي دغه نه قبلېږي الله پاک په خپل هم ظالم نه دی او ظالمانو مرسته هم نه کوي پردی حق اول ورکه دغه کس نه معافي مو غواړه کم از کم هغه شی واپس که بیا توبه استغفار وغواړه نو ستا استغفار به قبول شي نو الله پاک موږ ته په دې میاشت کې د رښتینې توبې او استغفار ویلو توفیق راکړي بل په دې میاشت کې دا عمل ضروري دی نو مختصر 3 عمله شو دا هر څوک کولی شي یو دا ده چې په دې میاشت کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې ډېر درود شریف ویل او دویم د قرآن عظیم الشان تلاوت کول که چا په ترجمه ویلی او که نه ویلی ډېر دی د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي او دریم عمل دا دی چې په رښتینې او حقه توبه ایستل د خپلو ګناهونو نه د الله پاک په در کې او دعاګانې کول دا په دې ټوله میاشت کې پکار دی تقریبا دغه 14 ورځې پاتې دي بیا په دې میاشت کې یو بله ورځ را روانه ده په دې میاشت کې بله یو ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ کې او هغه شپه کې بیا الله جل شانه یو خصوصي فضیلت یې کړی چې په هغه شپه باندې بیا هغه فضیلت او غوروالی دی چې د لیلة القدر نه وروسته د لیلة القدر نه وروسته غوره شپه هغه د 15مې شپې شپه ده چې هغې ته شب براءت ویلی کېږي شب برات نو په دې شپه کې د الله جل شانه یو خاص رحمت او یو خاص کرم او یو خاص عفو دا نازلیږي په دې کې الله جل شانه ګناهګارانو ته بخښنه کوي خو چې کم خلک د الله جل شانه په در کې په صحیح معنا باندې توبې وباسي او دومره خلکو ته الله جل شانه مغفرت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې په دې شپه کې الله جل شانه د بني کلب د ګړو د وړو په اندازه باندې مغفرت نصیب کوي خلکو ته د بني کلب یو قبیله په عربو کې هغه به ډېرې ګړې وي نو په یو ګړه کې څومره یکته او هغه وړۍ نو د بني کلب د ټولې قبیلې د ګړو په اندازه چې څومره هغو کې وړۍ دي او یکته دي د په هغه اندازه باندې الله جل شانه خلکو ته مغفرت نصیب کوي موږ ته د الله جل شانه په دې شپه کې په خپل فضل و کرم باندې او د خپلو عظیمو دوستانو برکت باندې مغفرت را نصیب کړي په دې شپه کې بیا څه عمل پکار دی
په دې شپه کې بیا همدغه اعمال پکار دي چې ماسخوتن مونږ د جمع سه د سحر مونږ د جمع سه او ماسخوتن مازه نه پس که څوک نفل کولی شي او که نفل یې پوره کړه ستړی شو د هغې نه وروسته بیا تلاوت د قرآن عظیم الشان چې د هغې نه ستړی شو لکه دمه دې وکړي درود شریف ډېر ویل د هغې نه پس دې استغفار ووایي نو که ټوله شپې شوګیر کړه خو ډېره بهتر ده او که ټوله یې نه شوه نو څه وخته پورې دې کښېني بیا دې چربان پېشمني وخت کې وختي پاڅي تهجد دې وکړي نوافل دې وکړي تلاوت د قرآن عظیم الشان دې وکړي درود شریف دې ووایي او خاص کر چربان کې دې بیا ډېر استغفار ووایي په دې شپه کې الله جل شانه د خلکو هغه آجال او عمرونه ملک الموت ته حواله کوي لکه د انسانانو مرګونه او ژوند خو اصل مقرر شوی دی خو په دې شپه کې د دې باقي کال پورې چې څومره انسانان مري د هغه انسانانو نیټه او ورځ او ګنټه ملک الموت ته حواله کیږي د الله پاک په حکم باندې چې ای ملک الموت دا چټ ته واخله او چې په دې کې څومره انسانان لیکلی شوي دي په کومه ورځ په کوم وخت باندې په کوم ځای کې د هغو نه تروح واله دا فیصله هم په دغه شپه باندې کېږي خو ما ته د پته نه لګي نو علما کرام فرمایي چې اکثر به یو سړی په دغه چټ کې د موتا او د مړو په سب کې لیکلی شوی خو دی به تجارت هم کوي دی به دکانداري هم کوي دی به ټیکهداري هم کوي او خبر به نه وي چې زما دا کال سر ته نه رسي یو زنانه به وي د هغې به څه ارادي د سړي به کمې ارادي خو لیکن د نوم به د مړو په سب کې لیکلی شوی الله پاک ته موږ ته خیر کړي دغسې په دې شپه کې رزقونه تقسیمیږي په دې شپه کې سخاوت پکاري او که نور څوک خامخا بخیلي نو په خپل اهل و عیال په خپلو بچو دي ښه خوراک وکړي قسما قسم خوراکونه دې پرې وخوري لږ پراخي دې پرې وکړي داسې به نه کړي چې بیخي ځان نه کنجوس جوړ کړي او سکلک او صابه راوالي بچو ته یې کېږي غوښه دې راوړي ښه خوراک دې راوړي په خپلو بچو دې وخوري دې کې سخاوت پکار نو عرض مې دا کارونو چې دا ټوله میاشت او خاص کر بیا خاص دا یوه شپه دا ډېره مبارکه ده ډېره د برکت ده او بل په دې شپه کې د انسانانو اعمال الله پاک ته پیش کېږي او عرض کېږي نو دې نه مخکې د خپلو ګناهونو توبه ایستل پکار دي چې الله پاکه زما بد اعمال مې کړي دي ګناهونه مې کړي دي یا الله پاکه ما ته عفو نصیب کړي مخکې توبه ایستل پکار دي چې ما ته کوم عمل کړی په دې ټول کال کې ما ته کوم کردار کړی هغه کردار پیش کېږي نو هر سړی خپل عمل پیژني په نورو ورځو کې په اعمالو عرض کېږي لکه د ګل په ورځ باندې او زیارت په ورځ باندې هم اعمال پیش کېږي خو په دې شپه کې هم پیش کېږي نو شپې په دغه طریقه تېرول پکار دي او بیا ورځ چې دا د روژې حکم دی چې مؤمن مسلمان که زنانه وي که نارینه وي او چې روغي نو پکار ده چې هغه دا روژه ونیسي ډېر عظیم اجر دی پکې ډېر عظیم ثواب دی پکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين